سکرې دا والله او بیا چې ګزاره کړه یو ګوره ته ویلاړ او په دې وګوره وېشته وای موږ له انصاف راکړي هسې بس رانسوې ملکه تا ډزور د مورې اوس بیا دوه تا وی چې څه چلو شو ما وی چې دا څه چل دی خو دې وی چې چغې شوې ویل سکینې ووي وایي سکینې ووي زه وایي زه دا یو زوی مې موږ هغه پسې په لارو کوڅو کې لوغړېدو په دې لوپټو کې وای موږ پسې په لارو کوڅو کې لوغړېدو سپین کړی اوس دا یو بچی کیدن دې مولا کړې وه او کله چې خره دې پاتې شوه نو هېڅ هم پاتې نه شو که نه ما له خپلې بچې راولی زما بچې سره ډېر شانتې شوې دا تو چې کویدن مولا کړې وه څومره وخت د کویدن شي واده کویدن یې 2 کاله وشو کویدن یې 2 کاله وشو د دې اړیکو له دوی زه به ځان له بیا واده کوم دوی زه به ځان له بیا واده کوم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو غلب خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی نن د سره یوه بله بوږنېدونکې جړونکې دردېدونکې پیښه د نست نه شریکومه کتونکو قتلونه عام دي ځای په ځای د اطلاعات راځي هلته یې په ځمکه ویشته دلته یې دا ویشته دلته یې دا ویشته په پولیس باندې الزام لګي خو د هر څه الزام هم په پولیس نه لګو ځکه چې یو سړی په لار روان دی هغه په لار باندې کسولي نو هغه ټیم کې د پولیس څه اختیار نشته دی خو بیا چې چېرته ظلم وشي نو بیا پکې د کلي د خلکو کردار ګورو نو په دې ننني مرګ کې به موږ تاسو ته د کلي د خلکو د نستوالو کردار خو هم ښایو او زو دغې کور ته ورننوځو دا کور دی دا دې کې دغه غریبانان میشته دي شکیل احمد عمر چې کوم دی قریبا 35-36 سال چې کوم دی هغه ګڼل کېږي او دغه کور کې دغه یو ځوانو چې د دې کور نه ووته او د کور نه په یو 4 قدمه فاصله کې هغه ویشته نن 9 بجې هغه خاورو ته سپارلی شوی دی خو ظلم شوی دی پرون دا مړی ډېر وخته پورې چې کوم دی په لارې ښودی شوی دا تورسرې پاتې دي دا یو مذوب رور پاتې شو دا مور که نه خورې یمه موټر سکرې دا والله او بیا چې ګزاره کړه یو ګوره ته ویلاړ او په دې وګوره وېشته وای موږ له انصاف راکړې مورې دا ستا زوی و دا زما زوی دی دا یو دی او دا ورانې خونډلې پاتې څو خویندې او دا مصوب زوی مې دی څو خویندې 4 خویندې دی او دا یو ورور ومه مزدوري مې یې کوله اوس مې یم ساتلې او دې مې یم ساتلې یو زوی یې ډېر ظلم راسره وشو یو زوی یې ډېر زیاتې راسره شوي ده وایي زما خدایه وایي زما سکي تاله کور ته راشه کنه کتونکو دا داسې یو افسوسناکه پیښه ده چې دوا ته هم څوک پاتې نه شو د دوا یې هم څوک نشته چې هلته کښېني دوا ورته وکړي دې مذوب ته به دوا کې پلار نشته یتیم و 35-36 سال عمر کې نن خاورو ته سپارل شي ستاسو نوم دی رور لاړه مورې دا څه ټیم و دغه ټیم کې د څه کوله 5 بجې وې سویا او د واښه راوړل او بهر ووته او بهر ووته او دې پرې سکوټر سره راغی او بس وی په سکوټر دی ورته وایي ولې څه چل شوي دي زما زوی ته دغه کور ته ورمنډه کړې ده پسې ورمنډه کړې او بس بټسې وشه زما زوی یې تنبې شاته پسې بند کړه دې په کور ورننغته او زما زوی یې وشه هسې یې بس رانسوې ملکه تا ډزور د مورې اوس بیا دوه تا وی چې څه چلو شو ما وی چې دا څه چل دی خو دې وی چې چغې شوې ویل سکینې ووي وایي سکینې ووي زه وایي زه دا یو زوی مې موږ هغه پسې په لارو کوڅو کې لوغړېدو په دې لوپټو کې وای موږ پسې په لارو کوڅو کې لوغړېدو هېڅ مې پاتې نه شو که نه یا زما زوی خاورو ته سپارلې ډېر زیات دی که نه ډېر ظلم دی که نه ولې هسې بس وایي
زویا زما بچي ورته وایي دا ولې په سکوټر وایي ویاسې مې وامبارې خیره ورله دې په موقع ولیدله وایي زما زوی سره ډېر زیات یو شو دا یوه نیله وه تا ورته کتلې و دې د زه مخامخ لار کې ولاړه او دا څلورې خویندې دغه مصروف دي کومګارې ستا ورور زما ورور په ډنګ ډولۍ راله کوسې له خلکو راوړه چا نه اوچته او لاره کوڅه کې پروت و دومره ډېر خلک و زما ورور ته چا نه خلاصه دې کور ناسته کور نه بهر ووته په موټرسایکل یې ووه نولنی ځان ته راوغورځوه چې ده ته منډه کړې په کور ننوتو نو یو ګزار یې پې وکړو چې دی ننوته ځان یې بچ کړو نو هغه ورله ډغر ورکړه واپس ورپسې ورننوته ګزار یې پې وکړو زما ورور یې وشته تاسو مور ته ډولۍ راوړو کوڅې له موږ چینچا کې بیا وړو دونه څوک نو چې چا راله ګاډی راوستې و زما ورور یې هسپتال ته وړی بس موږ وایو چې موږ ته د انصاف میلاو شي کتونکو دا د خلکو دویم تصویر دی ښه څه په بل ځای کې نه ډېر په آباده کې ویشته دي په مین روډ باندې ویشته دي پاکستان کې پانسي نشته دی او تاله موږ د لاسم نشو درکولی د مور له موږ د لاسم نشو ورکولی خو پولیس ته ضرور دا وایو چې دې تورسرو ته وګوره دوه خویندې پکې نشته دی ښه اته نهه تورسرې یو دغه ځوان ته پاتې وي او مر څنګه شوي دی د کور نه ګیا یې روړله بار ووته موټر سایکل والا تیز را روان دی دی یې وخه او مړی یم کپې دا خویندې لاړې ستا ورور و که نه او جی دغه ټایم کې تاسو کور کې وئ او څنګه کور کې ډز سره ورلو څنګه به ډز شو چې لار ته وروتلو بس دی هغه کوڅه کې ویښ بیا مو په ډنګ ډولۍ دی خوا کور ته راوړو چې ورته مو کتل بیا داسې لږه لږه ساه اخېستله په کونه وازې سره بیا چوک کې ولاړو او خاندلی چا چې ویشتل کړي هغه چوک سره ودرېدل خاندل خوندې یې کړه بل ته وایي راځه ګورو به ورسره او بس په تیزۍ سره لړله او یو ځان سره چغه مو وهله مورې دا تو چې ستاسو ګټه وټه څه ده سملاسویه مزدوري کوي که نه هغه به مزدوري کوله مور خیر دی لږ خبرې وکړه چې خلکه پیشي که نه ته به یې مت نه بیلې ته به بچوله هم حوصله ورکړې ته به یې مت نه بیلې هغه شهید دی ښه هغه شهید دی د هغه نوره په دې دنیا نه وه مورې مزدوري سپین کړی او زوی یو بچی سویدن دې موله کړې وه او که نه زوی خره دې پاتې شوه نو هېڅ هم پاتې نه شو که نه ما له خپلې بچې راولی زما بچي سره ډېر زیاتې شوي دا تو چې کویدن موله کړې وه څومره وخت یې د کویدن شي واده کویدن یې 2 کاله وشو کویدن یې 2 کاله وشو د دې اړیکو له دوی زه به ځان له بیا واده کوم دوی زه به ځان له بیا واده کوم خو زما ورور چاته سم نه ویلې دا چاله په لاره چې به تېرېدو نو چې هغه ملاسته غوا یې نه پاسولې زما ورور ډېر ښه ورور و زما ډېر ښه ورور زما ورور چاته څه نه دی ویلی موږ وایو چې موږ ته د انصاف میلاو شي موږ ته د ورور مجرم میلاو شي خپلو کې موله رشته کړې وه مورې که نه خپل دی خپل دي په دې ګرانه ګرانه کې دوی خېټه پالیو که نه هغې به خپل واده کو په 2000 روپۍ تروړه وړه ده دې کور ته به یې وړل او دا خویندې به یې ساتلي واده ته به خوشحاله وي چې ورور به مو واده ولې نه خوشحاله زموږ ارمانونه خاورې شو مورې دې کې یو هم نه ده ورکړې ډېر ارمانونه دي مونږ 3 واده یو یوه په کور ده زموږ خو ډېر زیات ارمانونه و په زړه چې مونږ به د ورور په سر باندې څېره وینو زموږ هغه ارمان خاورېری شو کتونکو زما بچی کور ته راشه که نه داسې ناګهاني مرګ دی دې مور له موږ د لاسه نشو ورکولی دلته تا سره څوک وي د هغه زوی نه علاوه دلته کې دا څوک دی مورې ته اوسېږي او ته د ستاسو نوم دی زما عزیزالرحمن نوم دی عزیزالرحمن دا ستاسو ده دا مې چاچي ده او دغه دې څو ده شکیل مې اتره زوی دی په دې کور کې تاسو په دې کور کې اوسېږو په ما باندې خور هم واده ده او په دې کور کې زه اوسېږم نو موږ سره داسې زیاتې شوې دی که نه زه حکومت نه دا بخښنه غواړم که نه ما سره انصاف وشي ما ته خپل مجرم معلوم کړي راته زما سریم پانسي کړي دا خو دا یو مړی نه دی دا 4 مړي دي
اده دا سلور مړي خدي عادت دی د ښه عادت دی شیخجي بابا کې مړې کړې دی په قلنګ باندې بابې ویشتې د قرآن مجید د پاسه انیسه د تاڼې والې لیدلي هغې اوچت کړی دی بابا نه قرآن مجید هم اوچت کړی دی نور چا هم نه اوچت کړی انیسه د تاڼې والې ته اوچت کړی دی هغې د پاس هم بیا دی جیل ته تللی او بیا هم را پرېښې دی حکومت زه د حکومت نه دا انصاف غواړم زما به سالي زما د خدا تور سری دي زه به خپلو بچو له پیدا کوم که زه به دی له پیدا کوم زما د دشمنۍ وس نشته زه له ټاټکي کار کوم زه به څه کوم په کور کې دغه یو مذوب دی په دې هلک باندې د دې ابۍ چې کومه ده لور واده ده او دا هلک چې کوم دی نو دا شکیل د تره زوی دی په دې ویډیو باندې زه خپل اکاونټ نمبر هم اچوم یو سړی و چې ډایرکټ راځم نو دې محلې ته چې راشي نو د ابۍ سره لاس په لاس ملاوېدی شي د ابۍ ته دا څلور تور سرې او یو دا مذوب بچی چې کوم دی دا ناست دی دا یو مذوب بچی درته و چې پولیس خو دا و چې ګرفتاري شوې ده یاره دا ما ته اوس هېڅ پته نه لګي پولیس نیولې ده که نه نیولې موږ به د علي به موږ دې ښخوو موږ له دې نسای تاڼې ته دا دوه کسان راوله موږ او ادوار شو او ده نیولې دی هغې وی هغه تاڼه کې وي موږ یې در راولو دلته بس باران و بس موږ خپل مړی سنبال کړو اوسه پورې دلته پولیس والا ځي راځي موږ ته دا نه ویل ستا ما کس نیولې مجرمه صحیح حقیقتونکو وجه دغه ده چې روانو په موټر سایکل یې ووخه او بیا د هغې نه پس ویشته دی کې بله وجه نشته یوه خبره او هغه عادت دی چا چې مرګ کړی دی هغه عادت دی هغه دغه کار دی د بعضې خلکو وینې سپینې شوي وي خو دې کې دا خبره کومه چې دا یو مذوب دی دا یو ښه د دې اصل دا مذوب دی یو سړی نیغ په نیغه راځي او د دې خلکو دا نیستي دا خو چېرې موږ روکه کړو دا نیستي نو د هغه رور کمې به چې کوم دی نو دوی محسوس نه کړي نور د رور کمې پوره کېدل دا ډېره ګرانه ده خو دی د کور خال دی دی د کور خال دی په دغه باران کې په دغه خټو کې دا اوسیږي او ډېره انتخایي غریبي ده ډېره انتخایي غریبي زه چې اوس رالم نو دوا ته چې کوم دی نو یو ماما ناست نور د دوا سوکونه چې هلته کې څوک دوا ته ناست وي یو خو دغه چې دغه شانتې سړي خلاف خو چېرې کلیوال چپ پاتې شي نو دوی بیا زورور کېږي بهرحال کلیوالو ورسره ډېره غټه مظاهره کړې دغه مړی په ګینټو چې کم دی په سړک باندې پروت و د پولیس نه یې غوښتنه کوله او په دغه عین موقع چې کله ډس کېده نو د ډس خواله ورتګ دغه ګرانه ده څنګه چې د خور د دې کلي د محلې د خلکو نه ګیله وکړله خو بیا د دې کلي محلې خلکو ورسره دغه رورولي مو کړله چې هغوی بیا انصاف دپاره دا مړی ایښودلی و خو دې مور له زما د وس کار نه دی بلکې دلته د چا هم د وس کار نه دی چې دې مور له د لاسه ورکړي دې خویندو له څلور خویندې دي دوی له د لاسه ورکړي د څلورو خویندو دغه یو ورور د دغه مور دغه زوی پلار مړ یتیم مزدوري به یې کوله او دې خویندو له به یې وروړي او دغه مذوب رور چې کوم دی نو د ده نه خو هېڅ تمه نه کوو مور الله دې تاسو له صبر درکړي مور الله به خیر کړي داسې نور ډېر بچي دي ښه تا دا نیستي به هم خوښېږي دغه خو به غم نه کوې او الله به پانسي کړي د الله څپېړه چې کومه ده ډېره بل شانتې ده او دا د کور خال چې کوم دی دا ما تاسو ته وښوده دا وګورئ چې کنډرې دا وګورئ چې لکه دې کور کې هغه ځان له خو دا تنبو دی نو دا ولا دلته دی خپلوانو روړی دی او لګولی دی ورله او ډېر انتخایي حقدار خلک دي دې کور کې شکیل احمد په دې کور کې ژوند کو دا چې کوم دی نو دا د دې کور حال احوال دی دا د دوی نستی ده غریبي یې ده خو دلته کې انصاف بغیر پیسو شته دی نه قانون د جولاګي د جال دی د دوی مثال د وړوکې جولا دی دوی ګیریږي د هغه مثال د غټ جولا دی هغه به داسې بخ کې وځي ځکه چې مخکې م وتلی دی بهرحال د الله څپېړه د الله انصاف چې کوم دی خدای دې موږ سره انصاف نه کوي چې الله موږ سره انصاف شروع کو نو هېڅ هم پاتې نه وي کتونکو ځو بهر به د خلکو سره خبرې اترې کوو زموږ سره
کتونکو تاسو د دغه خلکو خبرې واورېدې د زنانو کم چې دغه کور دي دا بار چې کم خلک ولاړ دي پرون نسوالو په دې کې خپله ورورولي ښودلې ده د دغه ظلم بربریت او جبر خلاف راوتلی دي موټروی یې بنده کړې وه ډېر افسوسناک مرګ دی افسوسناک مرګ چې په دغه کور کې هغه یو ځوان و او دې ځوان د خپلو خویندو دپاره د خپل معذور ورور دپاره د خپل ژوند زیاته برخه داسې تېره کړله چې 35-36 سال عمر و او په دې ځای کې چې کم دی نو هغه د کور دی دې ځای کې هغه ته منډه وي او دی ورپسې په تمانچه دغه کړې ده په دغه کور چې ور ننوتی دی نو په دغه کوڅه کې دننه چې کم دی دغه ځای کې ویشته دی دلته کې دغه ځای کې ویشته دی او بیا چې کم دی په دې کلي په دې لار باندې هغه سترګې سرې وې هغه وتلی دی دی موږ سره خوا کې تره ولاړ دی د تره نه بیا تپوس کوو چې وجه څه ده ستا نوم څه دی زما جي ناصر نوم دی میاګانو محلي اوسېدونکي وو د سره جي زمونږ نه ځمکه شریکه شته نه مو سره ورولي ورسره شته هسې بې څپټي له تللی وم چې دا ځای کې رالم دا هلک را روان و په موټرسایکل تیزه زم دې ځای کې په موقع باندې وم زما د وراره تیز ووخه په ګاډي باندې ما ورته دا ولې هغه ورته دا ولې وایي هسې او بس تماچې راویستله او هلک ته تماچه ونیوله چې یو ډزې پې هغه ته یارې نه غریب منډه کړلې چې یو ډزې پې وکړه هغه وی شو کوڅې ته یې پسې ور منډه کړې ما ورته مالکه او ده په دې کوڅه کې پې ډز وکړو هلک یې په دې ځای وویشته او بس په جرنیلي لاره موټرسایکل باندې خپه واړوله او او خندا غونتې وکړه لاړ داسې لاړ بس د غریب سړي تپوس نشته دغه حال دی نور به دې کې سرجي موږ څه ووایو نور هېڅ وجه نه وه هېڅ وجه نه وه د غونډ کلي ته پته را که موږ سره د ده سره څه دښمني وه نو ما سره به یو نسوال به موږ سره په جولیس کې وتی نو وی بیا چې زمړه خپلو کې دښمني ده موږ ورسره ولې وځو زیاتې یې ورسره مخکې کړی خو هېڅ مو ورسره سره هغه نو دا زما ورارو قسم په خدای چې الله نه پټني انسان نه به څه پټي دی ټول خلکو ته پته زه نشی سړی یم چې زما کور والا سره به کوم همدردي کوله د کانې پینې دار یو شي هغه روغ 2 کوره ساتله هغه زموږ نه لاړ زما پې غونډ زما که دا بچي مړو زما پې په خفګاندانه نو چې هغه ما نه لاړ دی ټولو ته پته ده چې زما پې غرق شوم پې اوس خو به نشه پرېږدي که ولې چې تا ذمواري ده دغه شو بالکل جی بالکل دا واده وکړه بالکل واده مو ده جی او جی بالکل کار پکې وکړه صحیح ده جی بالکل کتونکو لکه دا مرد د چرګوټي مرګ چې کم دی ګران شوی د انسان مرګ په لار روان ګاډي و تپوس وکړو ولې او داسې ما سره شوي دي په داسې یو ګاډي والا غلط ډرایوینګ وکړو په دې پړانګو دغه باندې او ورته مې دا ولې تمانچې راویستله انکو د کاخل ما پسې دی خو راشه کنه څه وی په دې باندې ستا نوم سره خپله پېژنګل زما نوم مرجع علي دی د دې محلي اوسېدونکی مې د سوشل ورکر بس انتهایي زیاتې شوې دي انتهایي د زیاتې له پاسه بل زیاتې زه خو نه وینم پوه شوې چې بغیر څه لالچه پوه شو که نه یا حکومت نشته یا ګورنمنټ نشته څه ایکشن نشته د دې بهر څه حل روزي دا خو دا غریبانان ماشومان څوک په لاره بس معمولي خوا دی خو بار ډز ډوز اخر د دې بس ملزمان گرفتار شوي څه خاص رزلټ نشته اوسه پورې پولیس وایي چې موږ ګرفتار کړي دي خو پروف صحیح نشته پروف شته یا نشته بل څوک ګرفتار کړي او وایي چې موږ ګرفتار کړي دي خو صحیح پروف نشته مالکان هم وشي سب مطمئن نه دي مالکان هم مطمئن نه دي دوی باره کې تاسو وایي بس زیاتې کړې جی وایي چې بس سجې دغه وس خپله پېژنګلو کې څه وایي السلام علیکم دی دا مې اسرار نامه ده دې کس سره چې شوی ډېر بې انتهایي ظلم شوی دی او زمونږ په ملک حکومت شته دی خو حکومت چې کوم دی نو د دې لاسنیوي نه کوي چې په دې جرني لاره کې یو هلک د خپل کور مخې ته ولاړي او په موټرسایکل باندې ووایي او ورته دا ولې جواب چې کوم دی نو ډز دی نو ډز خو نه دی که نه دا غریب به ده باندې خو غونډ کور غرق شو دی تره دی ښه د کور غریب یې ساته دا 2 کوره دي خپلې خویندې دي مال حالي الله دې لږه ډېر خراب دی او ډېر زیاتې شوي د سره نو زمونږ دا حکومت نه طالبه ده چې لکه دا کس ته فوراً ګرفتار شي او دلته سخت نه سخت سزا چې کوم دی نو ورکړي شي دا ډېر ظلم دی کتونکو دې ته چې پر اړخ ګوري د نسبت تصویر یې هغه پخواني وخت بیا پیش کړ چې نسبت کې یو پخوا هم داسې کېدل او د نسبت خلکو کې ډېر شعور راغی تعلیم پکې راغی ډېر پرامن او پوهه خلک پکې دي خو دې مر سره
د نست ماضي را یاد شوی وه خو بیا نستوالو چې کومه د بهادرۍ مظاهره وکړله موټروی یې بلاک کړې وه ځکه چې د یو بېګناه قتل شوی دی پولیس وایي چې قاتل گرفتار دی نستوال وایي چې نه دی گرفتار منګه نه یو مطمئن ګورو به پولیس را سره خبرې کوي په دې اقلا خو نه کوي زموږ سره اوسئ حقیقتونکو تاسو د دغه مورکۍ خبرې واورېدې د خویندو خبرې مو واورېدې بیا هم د دې کلي د خلکو خبرې واورېدې دا کس چې کوم دی سیده په دې لار روان دی دلته په موټر سایکل وي دی ورته وایي چې ولې د ولې سره یو ډز وکړي هغه یو ډز خطا لاړ شي دویم ډز چې کوم دی نو دومره په سترګې دغه چې هغه په دې کور باندې ننوځي دا ټول ګواڼ دی دا ټول ګواڼ دی دا ګولۍ دلته کې لګېدلې دی دا ګولۍ دلته لګېدلې ده بیا دلته کې چې کوم دی په دې املا باندې هغه ولګي دا هغه نوره مقرره وه په دې دنیا نه وه مرګ د چا نو د شهادت مرګ دی بیا په دې لار باندې سیده روان دی په دې لار هغه ښه سیده روان دی ښه په بریالی سره روان دی دا دوکانداران دي دا ټول خلک دي د دوی د نظر دولان دی خو دا ده زه دا هم بیرې شم چې هغه سترګې سرې وي په تمانچه کې چې کوم دی نو نور کارتوس هم په بل چې هم ډز کولی شو یو سړی داسې منټلي تیار نو خو په داسې حالاتو کې د کلي خلکو له پکار دي دا سړی رانیسي وجه نه څه بل څه نه څه بل څه نه څه بل څه نو ډېر انتخایي ظلم شوی دی بربریت شوی دی تر هغې لپاره هم نه کینو تر څو چې دا ملزمان په حقیقي معنو کې گرفتار شوي نه وي او دته قرار واقعي سزا ملو شوي نه وي نسته یو پرم نه سیمه ګرځېدلې ده لحاظه دا به پرم نه پرېږدو نه چې دې کې بیا هغه پخواني وخت راشي کتونکو دلته کې دوا ته ناست دي زه دلته کې رالم ما دوا وکړله د دوا یم څوک پاتې نه دي د دوا یم څوک پاتې نه دي زه به پولیس له چې پولیس په دې باندې موقف ورکوي یا د هغې څه خبرې اترې دي او هم د تاسو سره شریکو زموږ سره اوسئ کتونکو دغه د نسته تاڼه تاسو د شکیل احمد دغه خبرې اترې واورېدلې موږ په هغې کې دا ویلو چې موږ به غواړو چې موږ د پولیس سره خبرې اترې وکړو د پولیس ذرایع موږ ته دا وایي چې موږ کوم دننه لاړو نه هغې کې FIR شوی دی او ملزمان چې کوم دي ګرفتار شوي دي 2 ملزمان ګرفتار شوي دي او 2 ورځې پس به چې کوم دی نو هغې کې پریس کانفرنس کېږي نو دغه پریس کانفرنس موږ په تمه یو د دغې نه پس به بیا پته لګي چې تفتیش څنګه شوی دی گرفتار شوي کسان څوک دي دا مرګ ولې کو نو په دې اقلا باندې به واضحېږي خو دې وخت کې دغه ملزمان چې دا کومې خبرې اترې واورېدې چې شکیل احمد هغه په بېدردۍ سره د کور مینې ته د مور د وړاندې په مین روډ باندې وجلې دي په مین محله کې وجلې دي ډېر افسوسناکه او بوږنېدونکې واقعه ده چې د مور دغه یو پرزن د 4 خویندو دغه یو ورور د ګټې وټې هغه یو مذوب ډېر افسوسناکه ده برخل د نسته د SHO مطابق چې کوم دی تکړه سړی دی خو تکړهوالی به تفتیش نه پته لګي چې تفتیش څنګه کوي بیا DSP صنوبر صاحب سره زموږ رابطه وشوه هغې هم دغه وي چې یاره ملزمان هغه گرفتار شوي دي د پولیس د ترجمان سره زموږ رابطه وشوه هغوی هم وي چې یاره ملزمان گرفتار شوي دي خو کنفیوژن و د کلي د خلکو طرف نه چې موږ د پته نشته چې گرفتار شوي دي خو نه دي موږ د چې کوم تصویرونه ښودل هغه زاړه دي دلته کې چې موږ د پولیس څه ووینو چې دوی وي دا وایي چې زاړه دي خو زاړه نه دي نوې چې کوم دی دې موږ ګیر کړی دي او پرون چې دی کې کوم احتجاج شوی دی نو دغه ملزم یې د باړۍ نه گرفتار کړی دی نو جرم یا ظالم یا ملزم چې هغه څومره پورې زورور وي خو د قانون نه لوی نشي کېدی کله چې قانون په حرکت کې راشي نو DPO 400 سهیل خالد خان نه زموږ دغه غوښتنه وي چې په دې کې داسې تفتیش شي چې ملزم ته قرار واقعي سزا ملو شي تکړه DPO دی مطمئن یو دی او نور په دغه باندې ضرور په شروع کې خبره کړې وه چې د داسې مرګونو موږ پولیس ګرم نشو ګڼولی خو موږ د دې ځای کې ګرم ګڼو چې ناقصه تفتیش وشي یا ملزم مخامخ ناست دی او دی بیا ګیری نه نو په دې کې موږ پولیس ګرم ګڼو نور په لارو کوڅو کې دغه مرګونو سلسله روانه ده د چرګوټي او د سپي مرګ چې کوم دی هغه ګران دی او د انسان مرګ چې کوم دی هغه آسان شوی دی اوس بلا صرف دغه چې تا زه وویلمه او تا مانه تپوس ولې وکړو په هغې باندې ډز نظام یو خبره په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې الله دې دغې خاندان له صبر ورکړي مننه